ملګرو دا کم خلک چې تاسو ښکاري په دې سکرین باندې دا چې رباب ټنګوي که نه دا د یو مړي په غم کې په تعزیت کې راجمع شوي دي او د هغه دپاره نه پوهېږم چې دا په کومه طریقه باندې ایصال ثواب کوي. داسې طریقه خو نه په قرآن کې موجود ده نه په حدیث کې موجود ده او نه نور داسې د علماو په کتابونو کې موجود ده. زه ډېر زیات خفه شوم. زما تاسو بار بار دا خبره کوم زما ریکارډ تاسو کتلی شئ. زه هېڅکله په دغسې ایشوز باندې خبرې نه کوم او نه ما کې هغه قمپرستي شته او نه د سوشل میډیا د یو ټرینډ چې راشي د هغې کې د شمولیت او د وایرل کېدو هغه لذت او شوق او دا څیزونه الحمدلله په ما کې نشته دی. خو چې کله خبره د دین اسلام راشي او د داسې خبرې مخې ته راشي چې په هغې کې دین اسلام ته او دیني چې کوم احکامات دي هغې ته پکې یو څوک نقصان رسوي زیان رسوي نو بیا د خپل ضمیر مادې ته نه پرېږدي چې زه خاموش شمه او زړه مې غواړي چې د خپل حصې هغه څه ناڅه وسه او خبره پکې شامله کړم. ګورئ دغه مرګ چې دی که نه د دې ځوان په دې باندې ټوله پښتونخوا ټول پښتانه پرې خفه دي. یوازې د ده په مرګ نه هر یو پښتون چې مړ شي د هغه په مرګ باندې چې دی ټوله پښتونخوا ټول مسلمانان چې دی هغه خفه وي. ځکه د مسلمانانو مثال دا د یو جسم دی او د جسم که په سر باندې تکلیف راشي نو ټول وجود ورسره په تکلیف وي او که په خپه باندې راشي نو ټول وجود ورسره په تکلیف وي. نو موږ د هغه په مرګ باندې خفه یو. الله دې هغه ته مغفرت نصیب کړي. خو دا اوس چې کومه یو ډله راوتې ده او څه وایي چرګه مې ناجوړه ده او بانه مې ورته جوړه ده. اوس د دې هلک مرګ بانه شو دی پکې خپل هغه ډمتوب راښکاره کړو هغه ټنګ ټکور یې پکې راښکاره کړو. د الله بندګانو تاسو که چېرته د دغې هلک سره مینه لرئ او د ده په مرګ باندې تاسو خفه نو تاسو د ده دپاره د ایصال ثواب څه کارونه وکئ. د دوی د خاندان سره ودرېږئ د هغې سره څه تعاون وکئ. اخو لاړو د دنیا نه هغسې یو څو کارونه وکئ چې هغه ده ته د مرګ نه پس هغه دپاره صدقه جاریه وګرځي. دا هلک چې په دې خپل ژوند کې څومره ټنګ ټکور کړی څومره ټپې ویلي د انسان دی څومره کمی زیاتې ترې شوي داسې عملونه اوس د هغه دپاره وکئ چې هغه ته معاف شي او باقاعده هغه دپاره د صدقې جاریې یو سبب وګرځېږي. هغه غریب خو تاسو نورم په عذاب باندې اخته کړی دی. ګوره الجرس و مزامیر و شیاطین دې څیزونو ته د شیطان اوازونه ویلی شوي دي دې ټنګ ټکور ته. دغسې اوازونو باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه لعنت ویلی شوی دی او بعضې ځوانان پکې راولګېدل هغې وایي چې د ده سټیټو به دلته کې لګی او مجسمه به یې لګی سره د ربابه. ای د الله بنده د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی و غالبا حضرت علی رضی الله عنه ته چې لاړ شه دغه ټول بتونه مات کړه. دا تاسو په کوم طرف باندې روان یې؟ یا لکه تا دلته کې د هغه یو سټیټو یو مجسمه نه 50 مجسمې دې ولګولې ته ما ته په قرآن او په حدیث او په دې ټول دین اسلام کې ثابت کړه چې په دې سره هغه ته څه ګټه رسیږي. که چیرته په دغې رباب او په دغې ټنګ ټکور سره د دغې مرده د ده روح ته څه ګټه رسیږي تاسو یې موږ ته ثابته کوي. قسم دی موږ هم در سره دغه ربابونه راواخلو موږ هم دغه مجسمې در سره جوړې کړو موږ هم تاسو سره په دغې پروټیسټ او په دغې احتجاج کې شریک شو. خو چې نه رسیږي د الله نه ویریږئ. د هغه روح ولې تاسو په تکلیف کوئ؟ د هغه سره که تاسو مینه لرئ د هغه سره که ستاسو همدردي وي نو په دې وخت کې تاسو ته پکار دی موږ ټولو تاسو ته پکار دی چې سوره فاتحه یو ځل ورته ووایو یو 3 ځل سوره اخلاص ورته ووایو یوې مدرسې ته لاړ شو طلبا کښېنو د هغه دپاره د ایصال ثواب دپاره د قرآن کریم ختمونه وکړو منځونه ورته وکړو د هغې د خاندان سره چې دی مالي تعاون وکړو نور داسې کارونه وکړو چې هغه د دغې مړي دپاره د صدقې جاریې او د خیر د کاري خیر سبب وګرځېږي او په دې سره د هغه روح هلته کې خوشحاله شي. تاسو ته اندازه نه کېږي چې دا تاسو کم کار شروع کړی دی په دې سره هغه ته تاسو څومره لوی نقصان وررسوئ. تاسو هغه څومره په لوی عذاب باندې هلته کې اخته کړی دی. نو د الله دپاره د الله نه ویریږئ. مسله څه ده او تاسو پکې راوڅه شوي تاسو پکې خپل غم او د رباب غم چاړئ. ما اوس هغه یو ځوان اورېدو هغه وایي چې تاسو به موږ به دا پروټیسټ ډله ختمو دا احتجاج بله ختمو چې تاسو به د دې یونیورسټۍ مخې ته به د ده مجسمه لګوئ. الله اکبر څومره خطرناکه خبره ده. تاسو به د ده مجسمه لګوئ او سره د رباب به یې لګوئ. الله د هغه د دور جاهلیت خبرې چې دي واپس په مونږ کې راتازه کوي دغه یو مخصوصه ډله او د دغې په باره کې په اخري خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کومه اخرنۍ خطبه وه په هغې کې رسول الله مبارک ویلي چې د دور جاهلیت چې هغه څومره آثار و هغه ما د خپو لاندې کړل ختم مې کړل
او امت ته دا درس ورکولو چې آینده ګورئ تاسو داسې ونه کوئ. او نن چې دی زمونږ دغه خلک لګیا دي رباب او ټنګ ټکور، نعوذ بالله العیاذ بالله، دا د دین حصه ګڼي او دا د پښتون د کلتور سره او د پښتون د شان سره یې په هغې کې ورننه باسي. حالانکې د پښتنو تاریخ تاسو وګورئ چې پښتانه کم خلک دي، د پښتنو د دین اسلام دپاره څومره قربانۍ دي. ډېر زیات مې زړه ودردېږي چې دغسې حالات ګورم، خو کیدای شي زمونږ په دغې خبرو باندې د بعضې ملګرو اصلاح وشي، د دغه څیز نه ځان وساتئ. د دغې ورور چې کوم وفات شوی دی د په غم کې موږ ټول شریک یو، د دې د خاندان سره د دې سره موږ تعزیت کوو او زموږ تعزیت به داسې نه وي، زموږ تعزیت به داسې وي چې د هغه روح ته به انشاءالله موږ ګټه وررسوو. اصل مینه دا ده، هغه څه ده موږ به د دپاره سورې اخلاص یو 3 کرته ووایو، سورې فاتحه به ورته ووایو، نو دا د هغه دپاره اصل ګټه ده. د دې خاندان ته هم زما خواست دی چې دا هر څه بند کړئ. تاسو ولې خپل دغه مړی په عذاب کې اخته کوئ؟ انسان دی، نور کمی کوتاهي ځواني ده د هغه نه به څومره ډېرې شوي، او اوس ورپسې چې دی دیم دا کیسې شروع کړي، نو الله دې په هغه باندې رحم وکړي، الله دې ورته مغفرت نصیب کړي، مور او پلار ته دې الله صبر جمیل ور نصیب کړي چې اصل غم دا وخت د هغې په مور او پلار باندې دی. دی خو پکې خپل رباب ټنګوي، دی سره خو خپل غم دی، دی سره خو د خپل ډمتوب غم دی. اصل غم چې دی د هغې په مور او پلار باندې دی. هغه ولې رباب نه راخلي؟ هغه ولې روډ ته نه روځي رباب نه ټنګوي؟ لاړ شئ د هغې سره تعزیت وکئ، د هغې سره د غم هغه شریکوالی ورسره وکئ، د هغې سره د خپل وس مطابق ودرېږئ، تعاون ورسره وکئ. اصل خبره او اصل کار دا دی، نه دا چې مونږ روډ ته روځو او ربابونه وټنګو. دغه ویډیوګانې او دغه خبرې اترې مخې ته را روانې دي چې د اسلام سره بالکل منافي دي. ګورئ ښه، الله دې مونږ ته امان راکړي د دغسې خبرو د دغسې کارونو نه. ضروري مې وګڼله چې دغه یو څو خبرې مې تاسو سره شریکې کړې. الله دې مونږ ته په دین اسلام باندې استقامت را نصیب کړي او قیامت نږدې راغلی. دغه ټولې فتنې دي قسم بالله، څوک په یو شکل کې راوچتېږي، څوک د ملایانو په شکل کې. خو ما په دې دغه کې وکتل داسې جاهلان چې د علماو په جامه کې راغلي، پټکې تاو کړي او ګیرې پریښې دي. هغه ښکاره خبره ده، وایي هر سورګیری چې دی شاګل نشي کېدلی که نه، خو بیا هم د هغې هغه د جاهلیت نه ډکې خبرې چې واوري انسان ته ډېر افسوس وشي چې دا خلک په کومه باندې روان دي او دا څه کوي. الله دې موږ ته امان راکړي، دغه پیغام در سره شریک کړئ، کیدای شي د چا د اصلاح ذریعه وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.